نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې د یو انسان نه یو قیمتي شی رک شي نو د دې د واپسې د پاره چې رب ذوالجلال دې ته واپس ورکی را پیدا شي څه اهم وظیفه راته وخایا. نو د غونډو نه اهم وظیفه خدا ده چې دغه انسان با پابندۍ سره د تکبیر اولا د 15 وانو وختو منځونو اهتمام شروع کی او هر منځ پسې د زړه د اخلاص نه دعا وکي نو رب ذوالجلال به دغه گم شده سیس واپس را پیدا کی او یا د اغې نه به ولهم اعلی سیز ورکی نعم البدل به ول خسیز ورکی. البته علماء چند وظائف نور هم لیکلی دي. انا لله و انا الیه راجعون کلمات کثرت سره وي درسو پورې چې د غسیز یا د هغې ښه بدله میلو شوي نه نو دا کلمات تی وي دا کلمات تی وي نو رب ذوالجلال به خامخا هغه سیز چې کوم دنه روک شوی دی اکا یا د هغې نعم البدل الله به درته ورکوي. بعض علماء دا الفاظ هم را نقل کړي دي. اللهم راد الضالة وهادي الضالة أنت تهدي من الضلالة اردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. دا کلمات کثرت سره وي ان شاء الله العزیز اغا گم شده سیز به رب ذوالجلال را واپس کی یا دا اغه نعم البدل. بعض اکابر دام لیکلی دي چې 2 رکعاته و صلات الحاجت په تنهایی کیو کی چې التسوک نه خ توجه سره دا غې نه پس او پر په درود شریف وي بیا به 119 مرتبه د سوره لقمان دا آیات ته یا بني انها ان تکم مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. دا آیات په 119 مرتبه وي دین پس بجی 119 مرتبه یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو پابندی سره وي. آخره کې بیا او پر درود شریف وي د دې اعمالو نه پس په دا دعا وکي رب ذوالجلال با دغه گم شده سیز د ترا واپس کوي یا د دې بهترین نعم البدل د تبرا واپس. سلورم وظیفه هم علماء لیکلی دا د سوره آل عمران دا آیت ته ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. د دې آیات ورد شروع کی کثرت سره رب ذوالجلال بعینه و مکسی زیاداغه بهترین نعم البدل خامخا پر رب ذوالجلال د ترا واپس کوي. پنځم وظیفه د سوره الضحى والضحى والليل اذا سجى دا سورت ته و پر تلاوت کی دینه پس ته دعا وکي د دې په برکت سره با گم شده سی زیاداغه بهترین نعم البدل دا برا واپس کی وته رب ذوالجلال. نو دا غونډو نه اهم دار چې د 15 وانو وخت مس پابندیو کی و سره د دې وظایف او اهتمام وکي نو رب ذوالجلال با هغه گم شده سی د ترا واپس کی. السلام.